نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په تاسو باندې داسې میاش رااله چې دا میاش دا د یو بل سره د خیر خواهی ده، دا میاش د صبر ده او د صبر بدله جنت دی. عموما کم چې زمونږ فضا ده، کم حالات دي، نو دا دوه سيزونه بدی کی ښکاری هم نه په نظر. په پنجاب کې او په بهر ملکونو کې دا سيزونه ډيري، خو زمونږ په کې پکې کې تقریبا چې نشته. اول نمبر دا میاش د همدردۍ ده. هر سړی به بس لګي کور ته براشن ورچ الکه بھائی روزه ده یار او بیا نکیږي چې په وخت باندې سودا وکم، الکه چاول راوړی، الکه وړه ډیر راوړی، دالونه ډیر راوړی، لوبیاګانې ډیر راوړی، الکه بھائی د دې سره بالایانی راوړی، یو شی بل شی د دنیا سوداګانې وکي، کجوره ډیر راوړی، اچار ډیر راوړی، کیچپ راوړی، دا سيزونه سٹاک کی ځان ته کې کنه کې ټول خلک لګای ځان له سودا برابرای. لیکن د قصړی چې د لګیان ځان ته سودا برابرای، د په وهم او ګمان کې دا ناراضي چې زما په محله او په کلی کې بم څوک غریبي او دا د بارانونو موسم تیر شو، دا غو بدیاریانی نه لګیدل چې د هغه غریبانو هم ځا د راشن غم وکم، ځکه چې هغه هم څه خوري کنه خېټي لري کنه. د غریب سړي په خېټه نه، غریب سړی د مالدار نه ډېر خوراک کوي، هغه وجه دا هغه سړی کې ډېر زیات کار ډېر زیات کوي. دیاړي مار سړی چې کنه نو د خوراک ډېر زیات کوي، هغه وجه دا هغه فزیکلی پریکټیکلی هغه وجود استعماليږي، نو چې وجود ډېر استعماليږي نو هغه د ډېر د انرژي ضرورت دی. نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا شهر المواسات دی، د خیر خواهی، د یو بل فکر کول، د یو بل غم کول، د دې میاشت ده. نو زه صرف بزان باندې پوهیږم چې زما کور آباد شي، زما بچی خپلې وخوري، زما بچی خپلې واغوندي، خو په دې نه پوهیږم چې زما په گاوند کې یو غریب سړی دی، د هغه به څه پوزیشن دا به ماته یو ګاډی والا نه سو ماته مفتي سي قسم په الله رزق بس یاریان مفتي سي د رزق بس یاریان یم شي نه خرڅيږي سو کما که چرته نو کړی ته معلومه نه وای الله د رضا د لپاره ماته یو خیا زه هغه شروع کوم، خو په دې ګاډی کې څه نشته. نو ما سوچ کو مې دا غریب چې کور ته ورشي کنه او د مزدوري نه کړي، دا بچی به لاس ته ګوري کنه چې دې بازار سره سره وړي، خو هغه غریب سوي سي غلا کولې نشي، ځکه چې مسلمان دی، د مسلمان شان دانه دی چې دې بغلا کوي، نو غلا کولې نشي. او دیاړشته نه او کم چې مالدار دي، صاحب حیثیت دي، هغه ولا سور کینا د دې غریب او د بچو بس حالي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا شهر المواسات دی، دا داسې میاشت چې د یو بل سره د همدردۍ ده، او د رمضان مبارک مقصود هم دا دی چې دا انسان په دمه باندې لوګ راشي، په دمه باندې تند راشي، چې د پته ولګي چې یاره په دې لوګ او تند کې څومره زیات چې کوم دي تکلیف انسان ته ملوي، نو چې دی بیا د یو غریب د لوګي او د یو غریب د تندي احساس د سره دی، بیا دا احساس کوي. وزداسس په پنجاب کې ډېر دی او ماشاءالله خو کولا او درستخان د خلکو کړه راشنونه دلته زما ملګری دی وای وس پرون راته خبره کول وای زما درې رونه دي په ټیکسلا کې دي، ټیکسلا کې صرف دا یو پل پکې دی، نو دا ټک دا نږدې دي کنه، ټیکسلا خو نږدې ده کنه، او زما درې رونه دي او درې وانونو راته ټلیفون وکړو وی چې زمونږه دروازه چا وټکوله چلیز ده کوي ها واره وای زمونږه دروازه چا وټکوله او د دروازې خواته راشنی خو دی او تلی وسدانا راشه کنه لکه بایزه دل تروړل کومه او تصویر بو باسیو، تصویر ته ضرورت مو باس تصویر کنه. ها ځینې سيزونه داسي دا یو خبره وضاحت لګ لازمي کوم، ځینې سيزونه داسي لکه اوس مثلا ما چاله پیسې ورکړې یاره بھائی یو تنظیم دی یا یو اداره دا غي لزه پیسې ورکوم او زه د خپل پیسو غواړم چې یاره زما د پیسې بزی ولګي دی کوونه لګي، نو هغه داسې چل کوي چې یاره تصویر وباسي خو په سوشل میډیا نه ورګي، بلکې
هغه متعلقه کس ته لیږي یا په هغه ګروپ کې لیږي چې یاره به مونږ مدد وکړو چې د هغو تسلي وشي چې لکه زمونږ دا پیسې ځای ته ورسېدې، یعنې ضایع نه شوې. نو که داسې قسم تصویري چې په هغې کې د زنانو مخونه نه ښکاره کېږي، په پرده کې، په حیا کې، خو صرف وضاحت ته دې خبرې وشي چې او دا څیز مستحقینو ته ورسېدو، ځکه چې هر سړی خو یو تسلي غواړي که نه. نن سبا ګڼګپي ډېره زیاته شوې ده. خلک چې کوم دی د غریب سړي نه انټرویو وکړي، هلکه بهی دا سړی غریب دی او دته د راشن ضرورت دی او د سره مدد وکړي، یاره دا سړی بیمار دی دته د علاج ضرورت دی، او په بره په ویډیو باندې بیا موبایل نمبر خپل ورکړي. په کار دا چې چا دپاره ته خیرات غواړې نو چې ته د هغه نمبر ورکړي نو دې خپل نمبر ورکړي ایزي پیسه یا چې کوم دی د اکاونټ. نو خلک به د پیسې مثلا که څوک دسي چې هغه مدد کول غواړي او هغه پیسې راولېږي نو دا پیسې خو د دې اکاونټ ته رالېږي، نو دې بیا حق شان هغه غریب له نه ورکوي. نو ګڼکپی راوتې دې وجې نه خلک یریږي چې هلکه زه دا مدد وکړم اوسې نه زما دا مدد ځایه لاړ شي. خلک شته مدد کوونکي شته، لیکن چې صحیح لګونکي او مستحقین کسان وي چې هغه مستحقینو ته ورسوي. نو زمونږ په علاقه کې دا شی نشته. زمونږ په علاقه کې به تصویر او ویډیو دا لازمي چې باید تصویر واصل شي، ویډیو وشي. د دې وجې نه ډېر سفید پوشه خلک داسې دي، ډېر خلک داسې دي چې هغه د خپل عزت د وجې نه چې یاره زه به اوس په میډیا باندې راځم او خلک به ویني چې یاره ده سره مدد کړی دی، نو دوی به ورسره څومره مدد وکړي، خو د هغه عزت نفس شو، هغه مجروحه شو، هغه داسې شو چې هغه زړه ته تکلیف ورسېدو، سترګې د حیا او د شرم نه چې کوم دی ښکتې شوې. د دې وجې نه داسې مدد نه. نو زما هغه ملګري وایي زما هغه بایګانو ما ته رینګ وکړو چې چا راشن یې ښودی دی، خو قسم په الله که موږ ته هم پته چې یاره کم یو کس یې ښود، وایي کس هم نه دی لیدلی، کورونه یې وټکول او دروازې مخې ته یې څیز یې ښودی دی، چېرته به ورته پټ ناست وو کته به یې ورته دیوال نه شاته یا پټ به ورته ناست وو چې بهی دوی دننه کوي که نه یې دننه کوي، چې دوی راوتي چې هغو دننه کړي یا کسان به دې تللي بیا چې زه هغه څیز مستحق ته ورسېدو. نو بهی د الله د رضا دپاره په خپله نوړی کې غریب شریک او د دې دومره خوند دی، دومره مزه یې ده، دومره خوند او دومره مزه یې ده چې کله ته د یو غریب مدد وکړې که نه خو د الله د رضا دپاره ګوره ریا او دګلاونه. او بیا دا نه چې هغه ته یې په نوړی ږدې مړه د وسه پورې به دې خیراتونه غوښته مونږ به دله راشن درلېږو نه او اوس راته نیغ نیغ کېږي پیسې د سره څه وشوې او خدایه پاکه نو هغه خپل هر څه خو دې ضایع کړه او د هغه په زړه کې چې کوم مقام و هغه دې پسې ملاو. ما یو ځل په کالج کې یو لیکچر ورکو اختر ته نږدې، په هغه لیکچر کې ما دا خبره وکړه مې بھائی مونږ خو هر کال ځان له جامې الو که نه، هر کال ځان له جامې الو، بلکې کال نه اوس خو ماشاءالله سیسټم بدل شوی دی، په هر موسم چې بدلېږي جو دا د دې موسم دی دا دا سړي بیا هم ګزاره کوي، زنانو ډېر کسي، خو په هر حال مونږ ځان له اختر په اختر خو الو که نه، په زما په شان غریب سړي هغه اختر په اختر الي، دا نور چې کوم مالداران یې تکړه خلک دي هغو په هر موسم کې الي. خپل ځان له جامې اخیستل، خپل بچو له جامې اخیستل د دې خپل خوند دی، خو دا هر کال وکړه. دې کال به کې داسې وکړو چې ځان سره به کې یو غریب شامل کړو، خو ګورې هسې نه چې پیسې دې د آیس وي او پیسې دې د حرام وي او ځان سره به کې بل شریک کړي، نو بیا مه شریک کوه. ځکه دا یو خبره یاد لرئ ګورې ښه ډېره اهم او ضروري مسله ده، په حرام مال باندې د الله د رضامندۍ نیت کول انسان کفر ته رسوي. دا مسله بیا واورئ، یو سړي پیسې حرامې دي او دې په نیت کې چې زه الله رضا کما، هلکه دا د الله د رضا دپاره خرڅ کوم، نو پیسې دي آیا د الله د رضا دي که نه دي؟ پیسې دي په آیسو ګټلې دي، پیسې دي په چرسو ګټلې دي، پیسې دي د رشوت دي، پیسې دي نوکرۍ دي خرڅې کړي دي او پیسې د سره دي، نو آیا په دې باندې ته الله رضا کولی شي؟ ولې ته الله له دوکه ورکې؟ انسان له خو به دوکه ورکې ځان به سپین باز کې، خو الله له خو دوکه نشي ورکولی. نو په دې باندې د الله د رضا نیت کول انسان کافر کیږي دې سره. نو ځان له جامې هلې، ځان له بوټان هلې، ځان له پیزار پیدا کې، کوټونه اچې، خو یو ځل پکې دا نیت وکړه چې زه پکې دې ویرېلا غریب لالم. یو ما سره بیا داسې د اختر نه بعد یو ماشوم میلاو شو، له دې ښار دی، یو ماشوم میلاو شو له دې ښار دی،
ما ته وی مفتی صاحب مې جی ما ته سر وای بدی اختر کې هم یو کمال کړی چې مې څنګه په پلان می بوتلم شاپینګ له بازار ته یو چې سټونه اغسته چې دا د شو جو ما دې چې درې والو و دوی مال اغسته یو ما دې چې یو بل مال درې والو یو خپل مې ته دې چې بدغه په بدریو سکے بچي خپل بچي ډېر خوږي کنه خلک وزر خبرې هم ډېری په تمیز کې بچي په دریم سوټ سکے ادب پوری دي کنه وی چې نه دریم را لواله مو دې چاله علي یو ما دې چې هغه ګرانځ دې کې دوی یو هغه ګرانځ دې کو ما دې چې بابا زوم مفتی سے په سکول کې خبره کړې و چې په دې اختر کې یو جوړه به غریب لواله نو ایمانیت کړي زوم باغاون کې هغه یتیم ملک دی غریب دی ونی مو دا واغستو جزای غلاله په پلار مې دومره خوشاله شو ځان ته رانږدې کړم وی چې بچي دا کمال خبره وکړه چې تو ورکوټي پښپکم کې تقریبا هغه ماشوم چې ته دومره ورکوټي او ستا په ذهن کې دا خبره در پریوتی ده چې زه د غریب مدد کوم نو زه بستا کومک کوم مدد وکوم بالکل ولالو خو ګوره د خپل جوړې نه ولا کوم وانه لې چې څنګه دې ځان له خو حقړه ستا ملګری دې دغه شان ماغلواله وی جوړې مو الله واغستا بیا پلار مې راته وې ګوره د پلارانو هم ځینې خبر د خیال نه چې څوک ولا خیال کې بیا کوي نو وی چې ګوره بچي ټیلر نه بوزا ګوره ټیلر دې ځدا پیسې وانه لې د جوړولو پیسې به مونږ ورکو نو ما ته مفتی سیمو و چرته زه په اختر کې دونه خوشحالي ما ته نه ملو شوی و سونه خوشحالي چې ما ته په دغه اختر ملو شوی و چې وکړه د مالک ما بوت له دل کپڑے مپړې وشوي او د اختر پورز باندې د خلک راضي کنه عیدګاه ته راضي مسجد ته راضي کم چې د اختر مونږ کی نو ایزا د اختر منځل رااله و د اختر په منځو کې ما بل څوک نه دی کتلی ما صرف قلق کتو چې د سره د جامع خون کوي کنه کوي او چې دا جامع اغوست دي کنه دی اغوست او چې کله دې جمعه ترانه راوته کنه او ما ولیدو او وخت جامع اغوست او زما دا ولادي څه خوشاله شو او د ډیره خوشاله نه زما په سترګو کې اوخ کړاله چې ګور الله مالم توفیق راکو چې زه د غریب مدد ما وکړو هغه غریب نه جامع اغوست دي او د الله دربار ته راغلي دي او د الله په دربار کې بس کوي سجده وکړي الله ته وخت کېږي الله ته عبادت کوي نو بھائی بزان کې داسې زرا ولو کله انسان د بل خیر خوای د بل د فائدې سوچ کوي الله رب العزت دا غبل نه مخ کې دل ورګي مونږ تباولیو مونږ ناکام ولیو مونږ د بل د ناکامۍ سوچ کو چې نه د بل بسنګ ناکام شي نو بل نه ناکام کو بل له فائدې ور ان شاء الله په دې رمضان مبارک نه مخ کې مونږ داسې کورونه تلاش کو داسې خلک تلاش کو چې هغه ته ضرورت دی هغه ته د راشن ضرورت دی هغه ته د کور کې د خوراک ضرورت دی او دیم نمبر 6 نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ارشاد فرمایو وی فرمایل د میاشت د صبر ده او د صبر بدلا جنت دی اوس رښتیا وایا زمونږ د جګړو میدان دا د روزي